أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، الله عليم حليم. ولكم أستاسو دپارا نصف ما ترکا نیم مال د هغه دی چې پرېښودی وي ازواجکم بیبیانو ستاسو ان لم یکن لهن ولد کچرې نه وي د دې دپاره څه اولاد، فإن كان لهن ولد پس کچرې وي د دې دپاره څه اولاد فلکم الربع پس تاسو دپاره څلورمه برخه ده مما ترکنا د اعمال نه چې دی پرېښودي وي من بعد وصیت رستو د ادا کولو د وصیتنا یوصین بها چې دی وصیت کوي په هغې سره او دین یا رستو د ادا کولو د دین نه ولهن الربع او د دې بیبیانو دپاره څلورمه برخه ده مما ترکتم د اعمال نه چې تاسو پرېښودي وي ان لم یکن لکم ولد کچرې نه وي ستاسو دپاره څه اولاد، فإن کان لکم ولد پس کچرې وي ستاسو دپاره څه اولاد فلهن الثمن پس د دې دپاره اتمه برخه ده مما ترکتم د اعمال نه چې تاسو پرېښودي وي من بعد وصیت رستو د ادا کولو د وصیت نه توصون بها چې تاسو وصیت کوئ په هغې سره او دین یا رستو د ادا کولو د قرض نه وإن کان رجل یورث او کچرې وي یو سړی چې میراث ترې وړلی شي کلالتن بې پلار او بې اولاده او امرأة یا ښځه وي وله اخ او د ده دپاره رور وي او اخت یا خور وي فلکل واحد پس دپاره د هر یو منهما السدسو د دې دواړو نه شپږمه حصه ده فإن کانو اکثر من ذلک پس کچرې ودي زیات د دې نه فهم شرکاء فی الثلث پس دی به برابر شریکان وي په درېیمه حصه کې من بعد وصیت رستو د ادا کولو د وصیت نه یوصا بها چې وصیت کولی شي په هغې سره او دین یا رستو د ادا کولو د قرض نه غیر مضار په داسې حال کې چې نه به وي ضرر رسونکي وصیتا من الله دا وصیت دی د طرفه د الله تعالی نه والله علیم حلیم او الله تعالی علم والا دی صبرناک دی. په آیت مبارکه کې د دریو قسمو خلکو د میراث بیان دی. لومړنی قسم دا دی چې ښځه مړه شوه او خاوند ترې پاتې شو نو خاوند ته به میراث کې څه میلاویږي او څومره میلاویږي. نو بیان دا دی چې کله ښځه وفات شي او خاوند ترې نه پاتې شو نو د دې ښځې که اولاد وي که نارینه او که زنانه یعنی الګ دی او که جینۍ ده نو دې خاوند ته بیا د دې ښځې په مال کې څلورمه حصه میلاویږي.
او کړه دې ښځې اولاد بالکل نشته، نه جینۍ شته نه هلک شته دی، بیا به دې خاوند ته نیم مال میلاویږي چې موږ ته نصف وایو. او که چېرې سړی مړ شو ښځه ترې نه پاتې شوه، نو بیا د هغې طریقه دا ده چې کله دې سړي اولاد شته، که هلک دی او که جینۍ ده، نو دې ښځې ته بیا اتمه حصه میلاویږي. او که فرض که اولاد بالکل نشته، بیا به دې ښځې ته څلورمه حصه میلاویږي. دې کې بیا تفصیل دا دی که د یو سړي یو بیبي ده او که دوه دي او که درې دي او که څلور دي، نو که اولاد شته نو اتمه برخه به په دې ټولو باندې بیا برابر تقسیمیږي به. هر یو ته به ځان له اتمه حصه نه میلاویږي. همدغه اتمه برخه که دوه بیبیانې دي نو اتمه به تقسیم شي، شپاړسمه به شي. که درې دي هم دغه اتمه به پرې تقسیم کې، او که څلور دي هم دغه اتمه حصه به په دې څلور واړو برابر تقسیمیږي. او که اولاد یې نشته دی دې سړي، نو بیا بیبیانو ته به څلورمه برخه میلاویږي. بیا که یوه څلورمه به ورته میلاو شي، که دوه دي نو دغه څلورمه به په دواړو برابر تقسیم شي، نو اتمه به شي. او که درې دي او که څلور دي دغه څلورمه برخه به په ټولو برابر تقسیمیږي. دریم دا چې یو انسان چې دی هغه مړ شو او د هغه وروڼه خویندې دي، خو دا وروڼه خویندې مور شریک دي، یعنې د دې مور یو ده او پلاران چې دی هغه جدا جدا دي، نو دې ته عربۍ کې اخیافي وایي، او موږ ته پښتو کې ناسکه او مور شریک اولاد وایو. دې باره کې قانون دا دی چې که چېرې دا یو دی، یعنې یو ورورې دی یا یو خورې ده چې مور شریک ده، نو دې ته به بیا شپږمه حصه میلاویږي. که هلک دی هغه ته به هم شپږمه میلاویږي، او که جینۍ ده هغه ته به هم شپږمه میلاویږي. او که دا د یو نه سیوا دي، دوه دي، درې دي، بیا چې څونه وي، که ټول هلکان دي که ټولې جینکۍ دي او که ګډ وډ دي، بیا به دې ته درېیمه برخه میلاویږي. او دا درېیمه به په ټولو باندې بیا برابر تقسیمیږي. دلته به داسې نه کو چې هلک ته به دوګنه ورکو او جینۍ ته به یوه حصه، داسې نه ده. مور شریک اولاد چې دی د دې کې هلکان او جینکۍ یو برابر دي په میراث کې، ټولو ته به یو شانتي برابر حصه میلاویږي. دا هغې چې د مړي اولاد نشته، د مړي نه زوی شته او نه لور شته او نه پلار شته، نو هغې به د ورور ته بیا حصه میلاویږي چې دا مور شریک دی. که د مړي زوی شته دی یا لور شته او یا نوسۍ شته او یا پلار او یا نیکه شته دی، بیا د مور شریک وروڼه خویندو ته بیا حصه نشي میلاوي، بیا به دې محرومه کېږي. مونږ ته دا وایو چې د هغه بې اولاده او بې پلاره دی، د مړي نه پلار شته یعنې مخکې مړ شوی دی، او نه اولاد شته یا خو ونه د سره یا ولیکن مړه شوي دي، نو بیا دلته دا کې ورور پاتې شو مور شریکو، نو دته بیا شپږمه حصه میلاوي که چې یو وي، او که د یو نه سیوا شي بیا به ورته درېیمه حصه برابر میلاویږي. پاتې شه دا چې سکه وروڼه خویندې، او یا دا چې پلار شریک وروڼه خویندې چې پلار د دې یو دی او میندې جدا جدا دي، یا دا چې مور او پلار دواړه برابر یو شان دي، نو د هغې تقسیم چې د هغې میراث هغه د دې صورت مبارکه بالکل اخرني آیت چې دی هلته کې د هغې ذکر را روان دی، هغه هم آسان دی. هغه دا دی چې که فرض که سکه وروڼه خویندې دي او یا پلار شریک وروڼه خویندې دي، نو که چېرې صرف جینۍ وي او بیا به ورته نصف میلاویږي، که چېرې یو لورې وي یعنې یو خورې ده، سکه یا پلار شریک یوه ده، بیا به ورته نیمه حصه میلاویږي. او که فرض که دوه یا دوه نه سیوا دي خو چې صرف زنانۍ، بیا به ورته دو تهایي میلاویږي. که فرق سکه وروری دی یو او یا پلار شریک یو وروری دی صرف، خو ورسره خور نشته، نو بیا به ورته ټول مال میلاویږي. خو هله هغې چې کله د مړي خپل زوی نشته او لوري نشته او پلار هم نشته، نو بیا به د ورور ته ټول مال میلاویږي، ځکه دا عصبه دی. او که بیا یو دی او که دوه دي او که درې دي چې صرف هلکان ټول مال به ورته میلاویږي. او که دې خپلو کې وروڼه خویندې دي، یو سکه وروری دی یو خورې ده، خو چې جینۍ ورسره راغلې ده، نو بیا د خپل اولاد په شان حکم دی، للذکر مثل حظ الانثیین،
یعنی الګ ته به دوګنا ملاویږي او جنې ته به یو حصہ ملاویږي. پس ټولې سرونه به راغونډ کې، په سرونو به حساب کې، الګ ته به دوګنا حصہ ورکوي او جنې ته به یو حصہ ورکوي. خو د دې ذکر هلته کې هیرې کې د دې صورت مبارکه بالکل آخري آیت کې را روان دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، دې کې د زوجینو د ښځې او د خاوند او د میراث تقسیم کی. نو ولکم او ستاسو دپاره سړی مخکې کو، یعنی ښځه مړه شوه او سړی ترې نه پاتې شو. د سړي ذکر یې ځکه مخکې کو چې عام طور ښځه مخکې مري او سړی له مرګ وروستو راځي. د سړو عمر تقریبا نسبتا د ښځو نه سیوایي، نو دې وجې نه سړی اکثر پاتې شي او بیبي یې وفات شي. دویمه وجه دا ده چې جاهلیت کې طریقه دا وه چې د ښځې او خاوند به د یو بل میراث نه وړو. که چېرې فرض که سړی به مړ شو او ښځه به ترې پاتې شوه، د هغې خو تصور هم نه کېدو چې هغې ته به میراث کې څه میلو شي. بلکې یو رکو بعد ذکر را روان دی چې سړی به مړ شو او بیبي به پاتې شوه، نو یا خو د هغه مشري زوی او یا ورور به په دغه ښځه باندې څادر واچو. نو څادر اچولو مطلب دا چې دا ښځه میراث دی. نو څنګه به چې سړي نور مال پاتې شو، ځمکه او سونه او چاندي غلامان او وینځې، نو دا ښځه به په میراث کې شوه. نو دا به په میراث کې په خپله پاتې شوه، نو لا ایل او میراث به لا چا څه ورکو. او که فرض که ښځه به مړه شو سړی به پاتې شو، نو بیا به سړي ته حصه ځکه نه ورکوله چې عام طور به ښځه د بل خاندان به وه. زیات تر نکاحونه چې کېږي دا په بل خاندان کې کېږي، نو ښځه به د یو خاندان او د یو قبیلې د یو نسب نه به وه، او سړی به د بل خاندان او د بلې قبیلې او د بل نسب نه به و. نو چې ښځه به مړه شوه، نو سړي ته به یې ځکه حصه نه ورکوله چې ستا وي د مونږ خاندان کې سویمه، دا د مونږ د خاندان سړی نه د مونږ د قبیلې نه د نسبې، سړي ته به یې حصه نه ورکوله. نو به د دغه ښځې پلار او یا د هغې ورور به په ټول مال باندې قابض شو. نو ښځه خاوند به یو بل نه میراث به نه میلاوېدو. نو قرآن کریم د هغې ذکر هم کې چې نه، سړي ته به حصه میلاوېږي او ښځې ته به حصه میلاوېږي. او د سړي ذکر یې مخکې ځکه کو چې عام طور نکاح سړی په بل خاندان کې کی، او په بل خاندان کې چې د نکاح وکړو او ښځه مړه شوه، نو خلک وي دا خو د بل خاندان سړی دی، د مونږ سره سیمه کېږي. نو قرآن وي نه، دې سړي له به حصه ورکوئ. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، او ستاسو دپاره سړو ته خطاب دی چې تاسو ته به نصف ما ترک، نیم مال د هغې نه به وي، ترک ازواجکم چې پرېښودي بیبیانو ستاسو. ښځه هم د مال مالکه وي، که دا د ځمکې مالکه ده، که پلاټ دی ورسره، او که مکان دی ورسره، او که نغدې پیسې دي، او که سونه او چاندي ده، څه نه څه مال به دې سره هم وي. د دې خپل حساب کتاب دی، د سړي خپل حساب کتاب دی. نو دې سره چې خپل کم جمع پونجي ده او څومره مال و دولت دی، هغه به میراث وي او هغې کې به خاوند ته حصه میلاویږي. نو ما ترک ازواجکم، هغه چې پرېښودي بیبیانو ستاسو، که چېرې رخصتي شوې ده او که نه ده شوې. یو جینۍ ده صرف نکاح یې شوی دی او دا رخصتي لا نه ده شوې او دا وفات شوه، اوس به هم خاوند ته حصه میلاویږي په میراث کې که دې سره صحیح. او که رخصتي شوې ده بیا به ورته حصه میلاویږي خاوند ته به. ترک ازواجکم چې پرېښودي بیبیانو ستاسو، بیا که یو بیبي ده او که دوه دي او که درې دي او که څلور دي، هر یو بیبي چې وفات کېږي نو خاوند ته به هم دقه حصه میلاویږي. خو په شرط د دی چې دا کومه بیبي وفات شوې ده چې د دې اولاد نشته دی، نه د ده نه او یا مثال د ده نه مخکې بل چاته واده شوی و، د هغه نه هم اولاد نه، نو بیا به دې خاوند ته به نیمه حصه میلاویږي چې اولاد د دغه ښځې بالکل نشته چې کوم اوس وفات شوې ده. ان لم یکن لهن ولد، که چېرې نه وي د دې دپاره، لهن یې وایي، لکم یې ونه چې ستاسو لپاره، د دې سړي له اعتبار نه دی. اوس کره ده د بلې ښځې نه اولاد شته نه وي به که نه، دا کومه ښځه چې مړه شوې ده د دې اولاد نشته، نه د دې خاوند نشته او نه یې مخکې د بل نو، نو لهذا دې خاوند ته به
نیم ایسه ملاویگی نیم مالو، نصف ما نیم مالو. لهن ولدن د دې دپاره څه اولادو، اولاد عام دی، که هلک او که جینۍ، که یو وي که دوه او که درې، خو چې بلکل نشته. فإن کان لهن ولدن او پس که چېرې وي د دې دپاره اولادو، دا کومه ښځه چې وفات شوې ده دې اولاد شته، اولاد بیا یا هلک دی یا جینۍ ده یا یو دی یا دوه یا درې، یا د ده نه او یا د ده نه علاوه بل چاته واده شي او د هغه نه اولادو، خو چې اولاد د هغې یي نو بیا فلکم الربع، پس تاسو لپاره څلورمه برخه ده. بیا به دې سړي ته 1/4 ملاویږي، څلورمه برخه. مما دها مالنا ترکنا چې دی پرېښودې وي، چې دې ښځو پرېښودې وي، دا مالداره ده. من بعد وصیت وروستو د ادا کولو د وصیت نه، یوصین بها چې دی وصیت کوي په هغې سره. که دې فرق په ژوندانه څه وصیت کړی دی چې زما په مال کې دونه صدقه وکړئ، دونه خیرات وکړئ، داسې وکړئ، نو هغه وصیت به ادا کېږي. به هغه وصیت په میراث باندې مقدم دی، وصیت به مخکې ادا کوئ او تقسیم د میراث به وروستو کوئ. او دینن یعنی او قضاء دینن، یا وروستو د ادا کولو د قرض نه. که دې باندې څه قرضه شته دی، که د هر چا قرضه ده، که د خپل خاوند پې قرض دی، که د خپل پلار پې قرض دی، که د مورو، که د خورو، که د بل چا قرض دی پې، نو هغه قرض به لومبې ادا کوي. دا ذکر بیګاني سبق کې مې شوی و چې انسان مړ شي لومړنی کار خو د هغه کفن او دفن دی. د کفن او دفن نه بعد بیا قرضونه ادا کول دي. د قرضونو نه بعد چې کوم مال پاتې شي بیا دا وصیت ادا کول دي. او وصیت به هم د 3 حصې د مال نه، د 3 حصې نه به وصیت جاری شي. بیا چې کوم مال پاتې شي هغه د ورثاو منځ کې تقسیمیږي به د دې قواعد او د دې قوانینو مطابق. دلته وصیت مقدم کو په دین باندې، نو وجه بیګا درس کې بیان شوی و چې چونکې د قرضونو وصولونکي وي، مطالبه کوونکي وي چې چا د باندې قرض دی، نه به خامخا وایي چې بهی زما د باندې دونه قرض و، نه خو به خپل حق وغواړي. خو چې چا لپاره وصیت کړی دی نه هغه ته یا پته ني او یا هغه ته خپله مطالبه کولی نشي، نو د ورثاو ته حکم دی چې کوم ژوندي دي چې د مړي په ژوندانه کوم وصیت کړی دی دا وایي مه تېروئ، په دې باندې عمل وکړئ، دا وکړئ. هغه په ژوندانه په خپل مال کې تصرف کړی دی، وینا یې کړې ده، دا قول له اعتبار دی، نو دا وصیت د مال په 3 حصه کې جاری کې دا پټوئ مه، دې کې رد و بدل هم مه کوئ. ولهن الربع، او داره چې سړی مړ شو او بیبي ته نه پاتې شوه نو دې ښځې ته به میراث میلاویږي. نو هغه دا دی چې که چېرې فرق دې سړي اولاد نشته، د دې سړي اولاد نه د دې بیبي نه د بل چا نه اولاد یې نشته او مړ شو، نو دې ښځې ته به بیا 4 حصه میلاویږي. دا 4 بیا که یوه ښځه را او که 2 دي او که 3 دي او که 4 دي، په ټولو برابر تقسیمیږي. او که فرض که اولاد یې شته، که د دې بیبي نه دی، که د بلې بیبي نه او که د بلې نه، یا د وینځه نه اولاد شته، خو چې اولاد یې شته، که هلک دی او که جینۍ ده، نو بیا به دې بیبي ته 8 حصه میلاویږي. او دا 8 به په دې ټولو بیبیانو باندې بیا برابر برابر تقسیمیږي. دا علاغې چې دا ښځه د نه مخکې نه ده مړه، که د یو سړي یو بیبي مخکې مړه شوې ده او 2 اوس پاتې شوې، نو هغه مړې ته بیا حصه نه میلاویږي، میراث به همیشه ژوندي ته میلاویږي. چې دا کم سړی مړ شوی یا کومه ښځه مړه شوې ده چې دې مړ کېدو کم ژوندي و نو هغې ته به میراث میلاویږي. که یو منټ مخکې څوک مړ شو به د میراث نه محرومه شو، او که یو منټ بعد مړ شو حصه به ورته میلاویږي اوس میراث کې. ولهن الربع، او د دې بیبیانو دپاره به 4 برخه وي. مما ترکتم، دا مال نه چې تاسو پرېښودي وي، ان لم یکن لکم ولدو، که چېرې نه وي د ستاسو لپاره څه اولادو، یعنې اولاد بلکل نشته. فإن لم کان لکم ولدن، پس که چېرې وي ستاسو لپاره څه اولاد، دا څه اولاد ځکه وایو که هلک دی او که جینۍ ده، که د دې بیبي نه دی او که د بلې نه او که د بلې نه او که د بلبلې نه، یعنې د وینځې نه، نو فلهن الثمن، په د دې بیبیانو دپاره 8 برخه ده
مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پرېښودي وي. او د اتم او بیا په ټولو کې برابر برابر تقسیمیږي. من بعد وصیت وروستو د ادا کولو د وصیت نه توصون بها چې تاسو وصیت کوئ په هغې سره چې کوم وصیت تاسو کړی دی هغه څلورم حصې د مال نه به ادا شي. او دین یا وروستو د ادا کولو د قرض نه. د ښځې دا مهر چې دام په قرض کې حسابېږي. سړی چې مړ شو نو موږ به تپوس وکړو چې دې ښځې ته خپل مهر ورکړی دی او که نه دی ورکړی. نو که دې ښځې دا مهر ورته په ژوندانه نی معاف کړي او ده وله ورکړي هم ني نو دا به هم د میراث نه ادا کېږي به. یعنې دا لومبنی قرض دی. لومبې به دا قرض ادا شي دې ښځې ته او مهر میلو شي لومبې. هغې نه بعد بیا وصیتونه کو او د هغې نه بعد به بیا میراث تقسیمیږي به. وإن كان رجل دې ځای نه د مور شریک رونه خویندو بیان کی. وإن كان رجل او کچری وي رجل یو سړی چې دا سړی مري او دې دا سره یورثو چې میراث وړلی شي ردنه نو کلالتن دې کلالو. کلاله دا د لفظي معنی ستړی کېدلو ته وي. کم انسان چې ستړی کېږي دې کمزوري شي نو ستړي شي. لفظي معنی خو دقه ده. خو دلته نه مراد هغه سړی دی یا هغه ښځه ده چې د هغه اولاد نشته. نه نارینه اولاد شته او نه زنانه اولاد شته. یا خو د سره ونه میراث او اولاد یې سره نو او یا لیکن وفات شوي دي نو نه زوی شته نه لور شته او نه نوسې شته او پلار یې نشته. پلار یې مخکې مړ شوی دی او نیکه یې نشته هغه مخکې مړ شوی دی. او دلته د رور پاتې شو دا مور شریکو یا خور پاتې شوه نو د رور یا د خور ته به د ټول مال شپږم حصه میلاویږي. دا چې الی چې کله یو وي چې یو د سیوا شو نو که بیا دوه دي او که درې دي او که هر څو نه دي که ټوله لکان دي او که ټولې جینکۍ دي او که ګډ وډ دي بیا به ورته درېیمه حصه میلاویږي او دا درېیمه به په ټولو باندې بیا برابر برابر تقسیمیږي. آیت کې اگر چې ذکر د مور نشته یعنی چې دا مور شریک اولاد دی لیکن د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د یو قرات کې د ذکر راغلی دی یعنی مور شریک رونه خویندې. بل دا چې کم حقیقي رونه خویندې او کم پلار شریک رونه خویندې نو دا ذکر هلته را روان دی په اخره کې. نو که دلته هغه مراشي ټول خبره به ګډې وډې شي. هلته یو څه وي دلته بیا بل څه وایي او قرآن کې تعارض او شتی نه دی. دې نه معلومیږي دا چې د مور شریک رونه خویندو ذکر شروع دی. بل قرینه موجود ده. بیگانی سبق کې د مور حصه بیان شوی وه چې مور ته یا شپږمه میلاویږي او یا درېیمه حصه میلاویږي. نو دلته هم دغه شان تیری چې دا لکه دا جینۍ چې ده دې که یو دی نو بیا ورته شپږمه میلاویږي او که د یو نه سیوا شو دوه او درې بیا ورته درېیمه حصه میلاویږي. مطلب مور سره مشابهت هم دی په دې حصو کې. وإن كان رجل یورث او کچر و دا سړی چې میراث وړلی شو ردنه کلالتن. کلاله معنی موږ میراث کو یعنی بې اولاده او بې پلاره. او امراتون یا ښځه وه یعنی دا ښځه مړه شوه او دغه رور او خور پاتې شو یا سړی مړ شو رور او خور پاتې شو. وله اخن او اختن وله دې سړي دپاره چې دا مري اخن رور او اختن یا خور وه مور شریکو. فلکل واحد پس دپاره د هر یو منهما د دې دواړو نه السدس شپږمه حصه ده یعنی هر یو ته به ځان له مستقله شپږمه حصه میلاویږي. فإن كانوا اکثر من ذلک پس کچریو دي زیات د دې نه یعنی یو نه سیوا شو نو سیوا بیا ورڅخه حد نشته هر څونه کیدی شي او ټول یو برابر دی بیا نو فهم شرکاو پس دی شریکان دی فی الثلث په درېیمه برخه کې. دا درېیمه به ټولو ته یو شانتې برابر میلاویږي. دې کې د هلک او د جینۍ بیا څه فرق او امتیاز نشته. من بعد وصیت وروستو د ادا کولو د وصیت نه یوصی بها چې وصیت کولی شي په هغې سره او دین یا وروستو د ادا کولو د دین نه که د باندې مې څه قرض دی قرض به لومبې ورکو که وصیت یې کړی وصیت به ادا کو. غیر مضارین په داسې حال کې چې نه به وي ضرر رسونکې. دا غیر مضارین کې صرف دلته نه دی کم ځای کې چې من بعد وصیت او دین راغلی دی هلته به غیر مضارین لګو. مطلب دا دی چې دا کم سړی مري یا که به ښځه مري دی چې دا وصیت کی نو د وصیت مقصد یې څه دی نیت یې څه دی.
نو نیت به دا نه چې دا وارثان محرومه کما یا دي ته چې سی کمی ملو لکه وصیت کوما د نیت به د الله رضا وي صدقه جاریه به وي آخرت د پاره بزان لسکی دا نیت بنه کی چې راشه د میراث خو دې ته ملاوي راش دی خو لګ ضرورت او رسومه دی لګ محرومه کما نو داسې بنه کی لکه الله تعالی د پنیت باندې پوهه دي نو غیر مضارن په داسې حال کې چې دی به ضرر رسون کې بني بلکې نیت به د خیوي غیر مضارن بلا فیدی دی یو دا چې په وصیت کې بدانیت نه کی دویم دا چې د باندې سکرز مرز نشتا خو اسی وي چې ګورې ما باندې د خپل خزي را باندې دونه قرض دی یا مہر ول په زندګۍ کې ورکړې وي ګودل ما مہر نه وک مہر مال دی ورکې یا دا چې د بل چا د پاره د قرض اعلان کې د ما پلاکی ما دونه قرض او نیت دار چې دا دی ورثه محرومه کما نو الله خو د پنیت باندې پوهه دی ابو داود شریف کې او ترمذی شریف کې روایت ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه یو سړی ټول مرد جنت والا کارونه کوي حدیث کې 70 سنه ناغلي او یا کال به د جنت کارونه کړي نیک اعمال کړي دي او په اخره کې داسې یو وصیتو کی چا د ظلم او د زیاتیو کی ټول مال یو تن پسې کی ټول مال لور پسې کی ودانو وارثان ودا محروم کوما په اخره کې دا کارو کی الکه چې شریعت یو تن له حق ورکی تی ولی محرومه کې بس پرې د منشه هغه ته خپل حصے د میراث مطابق ملوشي ټول مال یو تن پسې کی خو مقصد د خینی مقصد د نور د محرومه کول وي نبی علیہ السلام فرمایي چې دی خو من شو خو فیختم له بشر عمله دا خاتمه ډیر په ناکار عمل باندې وشو نو فیدخل النار اور ته بداخليږي ځکه ظلم او زیاتی یو کو او بیا نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی به ټول عمر او یا کاله د ګناه کارونه بکی ټول عمر به لګیاوي خو په هره کې یو خو وصیتو کې د انصاف او د عدل وصیتو کې نبی علیہ السلام فرمایي فیختم له بخیر عمله دا خاتمه ډیر ښه عمل باندې وشو او فیدخل الجنه جنت ته داخل شي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ان الاضرار بالوصیه من الكبائر د ضرر وصیت کول دا کبیره ګناه ده چې انسان د مرګ په ټیم کې کبیره ګناه وکي نو توبه دې سټه مو باسي من نه پاتو توبه وباسي بیا نو بس خبردار چې خاموش پاتې شه د صدقې درې مېسه کې وصیت وکړه باقی پرې چې د میراث مطابق اړ یو تخپل حصہ ملو شي ها کچره وارثانو کې د دوسان شته چې هغه بالکل بیکار خلک ته او تماشو والدي او مال اسې ضایع کی واسطه تپوسم نه کړي هیڅ قسمه بیا ټیک تا یو تن پس ټول مال ور پسې کبیا وصیت من الله دا وصیت تر طرف د الله تعالی نه وصیت منه تاکیدی حکم دی د الله تر طرف نه نه دا خبره سرسری مال هوایی مال د الله حکمونه دي لبه وسرمکوي په دې باندې عمل وکي والله علیم حلیم الله تعالی علم والده صبرناک دی علم والده تاسو پنیتونو باندې پوي ته وصیت څنګه کوي او صبرناک دی ان تا هر سوکړو الله تعالی صبر وکړه ځکه چې آخرت را روان دی ولته کې الله تعالی سره بیا حساب کتاب کی او تاسو را پرانی ما د پر هدي بیان تاسو په شرط دې کني دې را پارس اولاد پس کچوي دې را پار اولاد پس تاسو را پار سلورم برخه دا مال چې دې پر هدي وي ورستو دا کولو د وصیت نه چې وصیت کوي دې په دې سره او یا رسو دا کولو د حق د قرض نه او دې را پار سلورم برخه دا اعمال چې تاسو پر هدي وي کچره نوې تاسو را پار اولاد پس کچري تاسو را پار اولاد دې را پار اتم برخه دا اعمال چې تاسو پر هدي وي رستو دا کولو د وصیت نه چې تاسو وصیت کا په سره یا رستو دا کولو د قرض نه او کچره یو سړی چې میراث تولل شو بے پلار بے اولاد یا خزوا او ضرور یا خوروا په د پاره د هر یو رجل نشپګم برخه ده پس کچریو زیات د دینه په دی به شریکانو په درې مبرخه کې رستو دا کولو د وصیت نه چې وصیت کولی شي په سره یا رستو دا کولو د قرض نه په داسې حال کې چې نه وي ضرر رسون کې وصیت تر طرف د الله تعالی نه والله تعالی علم ولې صبرناک ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تلك دا حكمنا حدود الله پلید اللہ تعالی دی ومن یطع اللہ ورسوله او سوک چی تابداری کوي د الله تعالی او د هغه د پیغمبر یدخله الله تعالی به داخل کی دلرا جنات باغنتا تجری من تحتها الانهار چروان بوی لاندې د هاینا نهرنا خالدین فیها ہمیشہ پات کیدن کی بی دی پائے کے وذالک الفوز العظیم او دادا کامیابی لویا ومن یعص اللہ ورسولہ او سوک چنا فرمانی کوي د اللہ تعالی او د هغه د پیغمبر ويتعد حدوده او دی تجاوز کوي د حکمونو یدخله اللہ تعالی بداخل کی دلرا نار نورتا خالدن فیہا ہمیشہ بی دی پائے کے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ او د پارا دے عذاب سپکون کے مخ کے سورت مبارکہ د شورونا د یتیمانانو د حقوق و د عید احکامات بیان شو یا اور پسی د میراث احکامات بیان شو اوس فرمائی کہ خلق په دو قسم دی یو کامل مطیعین دی کامل تابداری اطاعت کون کی دی چې هغوی به یتیمانان له خپل حق هم ورکي او د میراث په دې احکاماتو باندې به عمل هم وکړي نو دې مرتبه څه ده د هغوی فضیلت بیاني چې الله تعالی به دې جنت ته داخل کړي او دی به دی جنت کې همیشه همیشه لپاره به اوسیږي او دا ډېره غټه کامیابي ده او دویم قسم خلق کامل نافرمانی کوونکي کامل عاصین چې هغوی به نه یتیم له خپل حق ورکړي او نه به د میراث په دې احکاماتو باندې عمل کړي نو دی به جهنم ته ځي او جهنم کې به دی همیشه لپاره وي او دی به رسوایی والا او د فضیحت شرمون کی عذاب ته داخليږي با دواړو آیتونو کې د کامل تابعداري کون کې داغي فضیلت بیانی او د کامل نافرمانی کون کې داغي سزا بیانی د میراث احکاماتو کې د غټ احکامات بیان شو د میراث په احکاماتو کې یو حکم دام دی چې مسلمان د کافر نه میراث نشي وړي او کافر د مسلمان نه میراث نشي وړي کم سړی چې د چا نه میراث وړي نو د هغه د دین به یو وي چې دواړه مسلمانان وي نو هغه به د هغه نه میراث وړي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المسلم لا یرث الکافر مسلمان چې د کافر نه میراث نشي وړي او دارنګه کافر د مسلمان نه میراث نشي وړي د هغه کافر چې پیدایشي کافر وي که یو سړی مسلمان دی خو بیا نعوذ بالله مرتد شو نو دا مرتد خو د مسلمان نو اوس میراث نشي وړي که دا مسلمان ورور یا پلارو یا زوی مړ شو نو دغه مرتد انسان اوس میراث د مسلمان نه نشي وړي خو دا مسلمان چې دی ډیره دغه مرتد نه میراث وړي شي د مرتد کم مال چې د اسلام په حالت کې وو نو هغه مال نه به د مسلمان وارث جوړیږي به او د ارتداد په حالت کې یعنی چې دی مرتد شو د مرتد کېدو نه بعد چې د کم مال ګټلی دی دغه مال کې به د مسلمان ته میراث نه میلاویږي د ارتداد نه مخکې چې کم مال دی پای کې به ورته میلاویږي او د ارتداد د زمانې چې کم مال دی دا بیت المال کې داخليږي با او کچر دا مرتد خزه ده نو بیا د خزه ټول مالو د مرتد کېدو نه مخکې او د مرتد کېدو نه بعد دا نه د مسلمان میراث وړي شي
دویمه خبره دام ده چې په دې آیت کې بیان نشوه که یو سړی بل سړی قتل کو نو قاتل د خپل مورث نه بیا میراث نشي وړي. دا قاتل چې د چا نه میراث وړي نو که قتل کو نو دې د میراث نه محروم شو. مثال په طور باندې که زیرو لګېدو پلار یې قتل کو، پلار یې لګېدو زوی یې قتل کو، نو دا قاتل چې د میراث نه همیشه لپاره محروم شو. چې کله قتل عمدي قصدن یې قتل کړی دی ځکه شبهه پیدا شوه چې کیدی شي د میراث لپاره دا سړی قتل کړی دی چې دی بس په خپل ټایم باندې مري راشه د وخت نه مخکې لرې که نه لالچ او حرص یې وکړو نو دې وجې نه دی د میراث نه همیشه لپاره محرومه شو. نو آیاتونو کې اخیره کې دا خبره کی چې دا د میراث احکامات په دې باندې عمل وکړي. دې ته قرآن کریم حدود الله وایي دا د الله تعالی حکمونه د الله تعالی پولی دي. مطلب دا هل کامه ګڼئ او دا سرسری مه ګڼئ. په دې کې ستاسو خپل اختیار او منمانی نشته چې چاله کمه کوي، چاله سیوا کوي او څوک محرومه کوي، چاله ورکوي. نه، بس وګورئ چې د کم انسان لپاره څونه حصه شریعت مقرر کړه هغه هم دقه حصه ورکوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان علم الفرائض اول ما ينزع من الامه. دی میراث دی احکامات ته علم الفرائض وای. دا علم الفرائض میراث دی اصول ته دی احکامات ته او مسلو ته علم الفرائض وای. دا نوم ول نبی علیہ السلام ورکړی دغه حدیث ته تعلموا علم الفرائض. د میراث دا علم حاصل کې یو حدیث کې نبی علیہ السلام دیتا فإنها نصف العلم. دا ګوري نیم علم دی د میراث احکامات او مسائل دا نیم علم دی او نیم علم بیا نور دی. نو نبی علیہ السلام فرمای چې ان علم الفرائض اول ما ينزع من الامه. د دې امت مسلمانه لومبني علم چې اوچتیږي با نه آب د فرائض د علم باندې نه اوچت شي. مطلب دا دی چې خلک په دې باندې عمل نکي. بیا د میراث احکامات شته خو لیکن عمل به پې نه کی. عیسی به د یو انسان کیږي به لیکن هغه به نه ورکي. رور به خور له حصه نه ورکي، دارنګې پلار به لور له حصه نه ورکي. دارنګې مطلب حصې مقرر ده او کیږي او نه به ورکي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا د قیامت د نشانات او یو نشانی دا هم ده چې علم الفرائض به د خلکو نه بیا اوچت شي. فرمایي تلک حدود الله. تلک دا کمی خبرې چې په دې صورت کې بیان شوې د صورت مبارکه د شروع نه نو د یتیمانانو حقوق بیان شو، بیا ورپسې د میراث احکامات بیان شو. دا ټولو او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به د تلک دا مرجع چې دا به د میراث د احکامات یادولو. وی تلک د میراث د حکمونه او د مسائلو حدود الله. دا حکمونه د الله تعالی دي. مراد احکامات دا د الله حکمونه دي. نو د الله حکمونه مطلب دا دی چې دې کې ستاسو خپل اختیار او خپل ثواب دید نشته چې تاسو وسرسه کوئ نه شانو کې د جاهلیت طریقې ختم شوي، بلکې دا د الله حکمونه دي او دا د دې تعظیم او کې څنګه چې د الله تعظیم واجب دی د حکم تعظیم واجب دی عمل په وکي. نو د احکاماتو ته حدود وي. حدود جمع د حد ده او حد کې د معنا کولو معنا پرته ده. عربی کې د اوسپنې ته حدید وایي. نو دې ته حدید ځکه وي چې د اوسپنې په دې سړی منې کېږي. وی لکه اوسپنې له خاله مه ورځه ځکه د اوسپنې یا توره جوړېږي یا چاړه جوړېږي. این انسان ځان ساتي، واړه ترې نه ساتي. او یا په دې توره ته بل سړی د ځانه منې کوي. یو دشمن ته باندې حمله کوي ته ورته توره مخامخ کوي او چاړه ته مخامخ کې ځان منې کوي. عربی کې دا زنانه چې کله عدت تیری نو د عدت ته حداد وایي او احدادو. ناغی تم حداد ځکه وي چاو په دې زمانه کې ترک زینت بکی ځان به د ډول سنگار او د زیب و زینت نه ځان ساتي منکی به ځکه ته حداد او احداد وي. نو قرآن کریم دی حکمونو ته حدود وي. نو حدود ته وایي یعنی دا حکمونه تاسو منی کی چې ردینه تجاوز مکوي، د دین اوړې ما او د دین نافرمانی مکوي، خلاف ورزي مکوي، په دې باندې عمل وکړي.
تلک حدود الله، دا حکمونه د الله تعالی دي. ومن یطع الله ورسوله، د کامل مطیعین بیان کی چې کوم انسان کامل تابعداري او کامل اطاعت کی دا بیان نه. او څوک چې تابعداري کوي د الله تعالی ورسوله او د هغه پیغمبر او د الله رسول تابعداري دارا چې په دې احکاماتو باندې عمل وکي، یدخله جنات، الله به داخل کې د جنات باغونو ته تجری من تحتها الانهار، چې روان به ولاندې د هاینه نهرونه. دغه باغونو ذکر کې جنتونو چې دا یو صفت دا دی چې هغه آباد دي، سرسبز و شاداب دي. هغه د عربو د ریګستانونو صحراګانو په شانتې شان نه دي چې اوبو پسې خلک ګرځي او سوري پسې ګرځي. عربو کې صحراګانې ډېرې زیاتې دي، دې زمانه کې پکې صحراګانې ډېرې زیاتې دي. بل عربو به سفر ډېرې کولې، ګرمي هلته سیوا ده نو چې صحرا وي ګرمي وي او سفر کې، نو په دې کې د دوه خبرو ضرورت ډېري، یو د یخ سوري او دویم د یخ اوبو، او دا په عربو کې نشته دی. د اوبو کمی دی او د سوریم کمی دی. نو قرآن کریم عربو ته چونکې د جنتونو ذکر چکین دا دوه خبرې پکې ډېرې ذکر کی. وګوره هلته باغونه دي ډېر زیاتو. عرب به ملک شام ته پسخېدل به دی به چې ملک شام ته لاړلو، ملک شام له الله تعالی یو دام نعمت چې هلته کې ونې ډېرې زیاتې دي، باغونه ډېر دي د انګورو او د کجورو او د انارو، او بل نهرونه ډېر ښکلي دي هلته کې. نو قرآن وی جنتو د عربو په صحراګانو مه قیاس کوئ، هلته ښکلې سرسبز شاداب ونې دي، باغونه دي، او بل هلته کې نهرونه دي. دلته د سر اوبه ګرځوئ د څښلو دپاره، هلته به هر ځای کې اوبه دستیابي. نو من تحتها الانهارو، لاندې د هایې نه، یعنې من تحتها د هغې د ونو د لاندې یا د محلاتو د لاندې به نهرونه روان وي. خالدین فیها، بل عټ انعام داری چې همیشه به دی پای کې، جنت نه بیا راوتل نشته دی. دا چې کله انسان کامل تابعداري کوونکی وي نو دی به فوراً جنت ته به ځي. کامل تابعداري کوونکی هغه انسان دی چې هغه لپاره سزا نشته، هغه لپاره جهنم نشته، د حساب کتاب سره سیده به جنت ته ځي. یو ناقص تابعداري کوونکی دی. ناقص تابعداري کوونکی دی ته وایي چې عقیده د ایمان ده لیکن عمل یې کمزور دی، نو دی کمزوري مؤمن دی. نو د باره کې قرآن خاموشي اختیار کړې ده، د سره به حساب کتاب کیږي، او چې پکړ یو شو نو لومبې صفایي دپاره به دی جهنم ته ځي. چې جهنم ته لاړو او څونه سزا الله تعالی د لپاره مقرر کړې وه هغه وخوړله، بیا به اخرې کې جنت ته به راځي. وذلک الفوز العظیم، او دا کامیابی لویه ده. د دې نه لویه کامیابي بل نشته دی چې انسان جنت ته لاړو او همیشه لپاره جنت ته ورسېدو، او دا د کامیابی لویه. د دې مقابله کې ومن یعص الله ورسوله، د کامل نافرمانی کوونکی بیان دی. چا مشرک دی، کافر دی، منافق دی، لکه دی کامل عاصی کامل نافرمانه دی. څوک چې نافرمانی کوي د الله تعالی او د هغه د رسولو، او دی سره سره اطاعت د حدوده، او دی تجاوز کوي د هغه د حکمونو او د هغه د پولو نه، نو کامل نافرمانی کوونکی چې دی عقیدم د حد نه تجاوز کړی، عقیده د توحید نه ده او عمل د اطاعت نه دی، نو دا کامل نافرمان دی. د الله د حکمونو نه تجاوز وکړو، د لپاره سزا داره چې الله به داسې اور ته داخل کړي چې هغه سپکوونکی عذاب وي او دی په پای کې همیشه وي. او یو ناقص شو، نو ناقص مؤمن چې دی هغه هم جهنم ته ځي که الله وغواړي، خو د هغه جهنم ته تل د همیشه لپاره نه دي. بیا که فرض کا آیت خو عام دی چې چام د الله او د الله د رسول نافرمانی وکړه او د حد نه تجاوز وکړه جهنم ته به ځي، نو قرآن خالدن فیها مې همیشه به دی پایې کې. نو که دا کمزوري مؤمن او ګناهګار مؤمن چې د الله نافرمانی وکړه او د پیغمبر نافرمانی وکړه او د حد نه تجاوز هم وکړو، نو ولې دی هم په جهنم کې همیشه لپاره به ایسو. حالانکه زمونږ د اهل سنت والجماعت خو عقیده داره چې ګناهګار مؤمن جهنم ته به ځي د خپلو ګناهونو د سزا دپاره،
لیکن د جهنم نه باهره کې روزي نجات به مومي. نو بیا آیت کې هو خالدن فیها ویل دی چې دی پای کې همیشئ. نو جواب دا دی چې دلته کې د ګناهګار مؤمن لپاره د خالدن فیها نه مراد دا چې ډیره زمانه به دی جهنم کې وي. که د ګناهونو چې څونه سزا ده نه چې هر څومره د سمانت ډیروالی مراد دی او همیشوالی ته نه دی مرادو. همیشوالی ابدالآباد د کافر او د مشرک او د منافق د پاره دی. خالدن فیها همیشه به دی پای کې کچره کافر دی مشرک دی او منافق دی او که ګناهګار مؤمن دی بیا د خالدن فیها معنا ډیره زمانه به دی پای کې تر څو چې الله رحم نه کړي کرم نه کړي یا در پر چا سفارش نه کړي نو ترای پر بدی جهنم کې پروتي. ولہو عذاب مهین اور در پر عذاب دې سپکون کې چونکه د کامل نافرمان بیان کی هغه مشرک او کافر او منافق ته اور د سزا به د اهانت بوي د سپکوالی بوي د توهین مهین سپکون کې د حساب کتاب هم سپکون کې وي. د پورا محشر میدان کې به د ټولو خلکو مخکې ردی حساب کتاب وشي او تفصیلات به د خلکو مخکې بیان شي چې د انسان دا کارونه کړي او بیا هلته کې جهنم کې سزا هم د اهانت او د سپکوالي به وي. د ګناهګار مؤمن سزا به د سپکوالي نه وي. هغه سزا که جهنم کې به پټه وي دای تفصیل هم نه دی راغلی. هغه به د توهین او د سپکوالي نه بلکې هغه به د صفا کولو دپاره وي. دلته قرآن کریم ولهو عذاب مهین وي. اصل کې عرب چې دا ډېر غیرتمند خلکو دیل الله تعالی ناشنا صفات ورکړو. یو صفت د دې د غیرت او د شجاعت مو نو دی په خپل اشعارو کې به وی الحر یصبر علی النار للعار. مطلب دا دی وی آزاد انسان او اصیل انسان چره وی دی اور برداشت کی هو پیغور او دې سپکوالی نه برداشت کی. وی الحر یصبر علی النار للعار وی اصیل انسان وزان اور ته وغورځي خو دې به د شرم او د حیا کار به چرې مونږ کې د بے حیا کارو د پیغور ولا کار به دې چرې مونږ کې دا عربو کې ناشنا صفاتو او دارنګ دی به وی النار وللعار اور خیر دې د اور سزا راکا لیکن دا چې پیغور مرا کوا. نو قرآن کریم د توهین خبره کی د سپکوالی خبره کی چې د کم سی نتاسو یریږي او پدې مړی کوي مرګونه کوي عذاب چیرې د جهنم آی کی یو غټه خبره ده چې د سپکوالی د توهین او د اهانت عذاب دی چې کم سی نتاسو دنیا کې ځان ساته نو ځان دنیا کې بچ کې دای نه کنال ته نه لوی توهین منور سی او دای نه لوی سپکوالی منور سی چې تاسو جهنم ته لړشئ. نو ولهو عذاب مهین اور در پر عذاب دے مهین سپکون کې. دا حکمونه د الله تعالی دی او څوک چې تابعداري کوي د الله تعالی پیغمبر الله به داخل کې دلره باغونو ته چې روان بلادین نهرونه همیشه به دی پای کې او دا کامیابی لوی ده. او څوک چې نافرمانی کوي د الله تعالی پیغمبر او تجاوز کوي د حکمونو نه د الله تعالی به داخل کې دلره ورته چې همیشه به دی پای کې اور در پار د عذاب سپکون کې. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي أو أغزنانا ياتينا چدي رات لكوي الفاحشة کار دبي حيايتا من نسائكم د بیبیانو ستاسونا فاستشهدو پستاسو گواهان طلب کے علیہن پدوی باندے اربعتن سلور کسان منکم دستاسونا فإن شهدو پس کچردی گواہی اکڑا فامسکوهن پستاسو بندیو ساتے دی لرا فی البیوت پکورنو کے
حتی تر دې پورې یتوفاهن چې وفات کې دی لرا الموت مرګ او یجعل الله یا وګرځي الله تعالی لهن د دې لپاره سبیلا سلارا. سورۃ النساء کې احکامات بیانېږي د زنانو سره متعلق او د نارینو سره متعلق. مخکې د یتیمانانو د حقوقو بیان شو، هغې نه بعد د میراث احکامات بیان شو، او اوس د نارینو او زنانو سره متعلق څه احکامات بیانېږي. پای کې یو حکم دا دی که چېرې فرض کا یو انسان دی او د هغه نه زنا وشوله، نو ابتدا کې حکم دا و چې فی الحال دی په دې خپلو کورونو کې بند کړي تر څو چې د الله تعالی دویم حکم نه دی راغلی، دی آزاد مه پرېږدئ. بیا چې الله تعالی حکم راولېږي د هغې مطابق به دې سره معامله کوئ. قرآن کریم بیان کې چې که چېرې دې نه زنا وشوه، یو خو دا چې دی په خپله اقرار وکړي، چې دی په خپله راغی او د قاضي مخې ته اقرار وکړو چې زما نه دا غلطي شوې ده، نو بیا خو څه ګواهانو ته ضرورت نشته دی. خو که چېرې دی اقرار نه کړي او تاسو دا خبره په ګواهانو سره ثابتول غواړئ، نو بیا به 4 ګواهان چې هغه نارینه وي، مسلمانان آزاد وي او بالغ او عقلمند وي، چې دا 4 کسان ګواهي وکړي، بیا په هغه باندې د الله تعالی حکم جاری کوئ. که 4 ګواهان نه او صرف یو سړي الزام ولګو، نو دا حد قذف دی. په دغه الزام لګونکي باندې او بیا حد قذف جاری کېږي، نه دی به 80 کوړې والی کېږي. یا الزام یو لګو، ګواهان ورسره شته لیکن تعداد برابر نه دی، ګواه ورسره یو دی یا 2 دی یا 3 دی، 4 ګواهان نشته دی، 4 شته لیکن 4 سړي نشته، څه پکې ښځې هم دي، دا تعداد برابر نشو. نو که چېرې ګواهانو تعداد برابر نه دی، نو دا ګواهانو مو وښې 80 کوړې او دا تهمت لګونکي مدعي دیم 80 کوړې ووښې. وروسته بیا الله تعالی حکم راولېږو او دا ذکر په سورۃ النور کې دی. سورۃ النور کې دا هغه 2 کسانو چې غیر شادي شده وي، سړی دی او که ښځه ده او غیر شادي شده دي، او د هغې نه دا غلط فعل وشو او هغه په ګواهانو سره ثابت شو یا هغې په خپله اقرار وکړو، نو هلته قرآن وی چې دی دا کې او کوړې یې ووښې، نو 100 کوړې به دا دواړه ووښې. او که شادي شده وي دواړه او دا غلط کار شوی دی، نو دا حکم په قرآن کریم کې نشته. ابتدا کې دا حکم و، آیت موجود و، لیکن آیت بیا منسوخ شو، یعنی تلاوت منسوخ شو، حکم برقرار دی. او د نبی علیہ السلام د عمل نه دغه حکم ثابت دی په حدیث متواتر سره، چې نبی علیہ السلام په شادي شده جوړې باندې رجم حکم جاری کړی، دواړه سنګسار کړي دي. داسې واقعات د نبی علیہ السلام په زمانه کې راغلي دي چې هغه نبی علیہ السلام سنګسار کړي دي. په دې کې مشهوره واقعه چې ده هغه د اسلم قبیلې او صحابي دی، ماعز بن مالک الاسلمی رضی الله تعالی عنہ. دی په خپل راغی او نبی علیہ السلام مخې ته اقرار وکړو چې زنیتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے د الله رسوله زمانه دا کار شوی دی. نبی علیہ السلام د دنه مخ واړو ښي طرف ته، دی د ښي طرف نه راغی او دغه خبرې وکړه. نبی علیہ السلام تیره مخ بل طرف ته وړو، دی بل طرف نه راغی. دی بار وراتو نبی علیہ السلام به مخ اړو، چې کله 4 پیرې د اقرار وکړو، نو بیا نبی علیہ السلام تپوس وکړو ابیهی جنون، لکه دا لیوانی خو نه دی، یا دا چې ابیکا جنون، لکه ته لیوانی خو نه چې دا خبرې کوي، هغه په خپله وینه چې لیوانی نه یم او خلکو وینه چې لیوانی نه دی. نبی علیہ السلام بیا تپوس وکړو هلکه داسې نشه خو نه راکړی چې په نه پوهېږي په نشه کې وي، نو صحابو وله خوله بوی کوي چې نشه هم نه راکړی. نو بیا نبی علیہ السلام دی کینو او ورته ووایي
وی لعلک قبلت، لعلک غمست، لعلک نظرت. الکا کی دی شي تاسې زنا کې، کی دی شي تاسې بوسو کنار کړي خپل کړي دی وي او تای تعبیر په زنا سر کوي نه جی. یلکه کی دی شي چونګار دی لګولې وي او ته تن تعبیر په زنا وی نه جی نه. ویلک اسې به نظر په اچولې وي. لکه د تقوا زمانه چې خلکو وړو کې ګناه تم بیا ډېر غټ ګناه وي هغه وی نه جی. نبی علیہ السلام وی ته زنا څه ته وایي؟ یعنې دومره تنقیحات نبی علیہ السلام وکړو چې خبره مکمل واضح شي چې یو بې ګناه انسان باندې حد جاری نشي. هغه جی اقرار وکړو چې جی لکه څنګه سلایي چې دی هغه په سرمدانې کې اچولی کېږي. بیا نبی علیہ السلام مزید ووی نه مزید وضاحت وکړه. بیا هغه مزید وضاحت وکړو څنګه چې حقوق زوجیت وي هغه شانتې. بیا نبی علیہ السلام حکم وکړو چې د باندې اوس حد جاری کړي. هغه بیا په کاڼو باندې سنګسار کړی شو. چې کله سنګسار وی او لومبنۍ کاڼي په ده باندې ولګېدو. دا خبرې په خوله باندې ویل اسان دي، عمل کې ډېر ګران کار دی. د الله حکم ته ځان ټینګول دا ډېر ګران کار دی. او صحابو را ایثار کو نو دی وتښتېدو. نو لاره کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ یا ابوبکر صدیق رضی الله عنہ ولاړو او د دا په خوا کې تیرېدو. هغه سره خوا کې د اوښ یو جامه پرته وه. په سارو کې د اوښانو دا جامه ډېره اوږده او کلکه وي. هغه جامه راواغسته او دلې د سر له روبغوله به دی بیا په ځای باندې شهید شو. نو معاذ ابن مالک اسلمی رضی الله عنہ شادي شدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه باندې حد جاری کو. دی یو زنانه وه غامدیه دام راغلی وه او دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته په خپل اقرار وکړو. دوی جی اے د الله رسوله ما نه غلطي شوې ما اوس پاک او صفا کا. نبی علیہ السلام د عینم دا تنقیحات وکړو. نو هغې اشاره وکړه چې زما نه تپوس نه کې زه دې وخت کې په حالت حمل کې ما. نو دا حمل چې دا علامت دی چې زما نه دا کار شوی دی. بیا نبی علیہ السلام وایي زه لړ شه چې کله دا ماشوم پیدا شي نو بیا راشه. او دا بیا ماشوم پیدا شو راوړو په لاس کې ورسره ویجي ماشوم دا له هیر سره پیدا شو. نبی علیہ السلام وایي صبر وکړه چې دې لا د پوی نه صبر شي. دا بیا لړاو تقریبا 2 کاله بعد هغه ماشوم را روان او سره روټۍ یا د خوراک سیز او سره وجیدار په خپل خوراک کولی شي. او بیا په آی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حد جاری کړی دی. درېمه واقع د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا راغلی ده. یو سړی او د هغه زوی چا سر نوکر و. نو دا زوی چې دی د هغه چا سر نوکر و د هغه ببي سره تېنه دا زنا وشوله. کور کې خبره مشهوره شوه. نو د کور چې کوم مالک و نو هغه د دې هلک پلار ته ووایي چې بایي ستا دا زوی خو به ورسره جمع کېږي به. مطلب دا چې مړ کېږي به دا دې ما سره صلح وکړه. نو صلح یې ورسره په یو وینځه باندې او په 100 بیزو باندې وکړه چې ته به ما له دې 100 بیزې به راکې او یو وینځه به راکې. دې خپلو کې صلح وکړه. بیا د دې هلک د پلار ته چا ووایي یو پوهه انسانو چې لکه دا صلح خو داسې وکړه ستا زوی خو رجم کېږي نه، ستا زوی خو غیر شادي شده دی. نه باندې خو 100 کوړي دي که چېرې خبره ثابت شوه. وي ښه. نو دې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ووایي چې دا شان واقع شوی او دا شان مونږ صلح هم کړې ده روغه شوې ده. نبی علیہ السلام فرمایل چې نه دا صلح غلطه شوې دا فاسده ده ادا و ماتوبه او زه به د الله په کتاب باندې فیصله کوم. او بیا وفرمایل چې دا 100 بیزې دا به تا ته واپس میلاویږي او دا وینځه به هم تا ته واپس میلاویږي او ستا په زوی باندې 100 کوړي دي. بیا باندې 100 کوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاری کړي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام انیس رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې اغدو یا انیسو اے انیس لړ شه هغه علاقې ته او هغه ښځې نه تپوس وکړه که هغې اقرار وکړو دې خبرې نو هغه به یا رجم کا. هغه بیا لاړو نو هغه وایي که چېرې اقرار وکړو نو بیا رجم کا. دارنګه یو واقع د یهودو باره کې هم راغلی وه. یو په خیبر کې یو یهودي سړی او یهودي ښځې هغې هم زنا کړې او خبره ثابته شوې وه.
او په تورات کې حکم د رجم، لیکن هغه چونکې معزز خلکو نو دی خپلو کې دا مشوره وکړه چې نه دا رجم کونه نو چې دی بچ شي. بیا دی خپلو کې دا مشوره وکړه چې د نبی علیہ السلام شریعت آسان دی، د تورات شریعت ګرانو، نو دی دا نبی علیہ السلام په شریعت کې هر خبره آسانه کی، دا حکم پکیم کې دی شي آسانی وی راځي هغه لړ شو. نو چې دی رالو د مدینه منورې يهودي ځان سره یو ځای کړو او د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او دی وی چې دمغه واقعیا دا شانت راغلی دا او مونږم ستاسو احکامات منو سره درجه کې تاسو سره معاهده پیمان نه نو موږ کې فیصله وکړه. نبی علیہ السلام او تو فرمایي چې تاسو په کتاب کې ولدا حکم نشتا، دی وی نه چې دا حکم هو پکې دی چې بس هغه مخبه ولا تور کې او په خر باندې به سور کې او بازار کې یو ګرځي، به دا حکم دی پکې نو. او دی خپل کتاب تورات شریفم وروړو، هغه د رجم آیت باندې ګوته خو دی و او نور مخ کې رستو وي. عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ د تورات دی عالمو، هغه ناس ته هو کتل او تر شریعادو هغه دا ګوته اوچته کا دا خلک چې لکه د ایمان په ځای ګوته خو دی را دا مې خبره نه را یو چې دا ګوته نه چاغه اوچته کړو اسم زلیدو وګور دا د الله حکم موجود دی. پر نبی علیہ السلام آئی باندې حج جاری کو او بیا فرمایي چې زړم به هغه انسان ما چې کوم حکم د الله او هغه مرشه او هغه مادار بیا ژوندې کو نو هغه باندې بیا حج جاری شوی سم سنگسار شوی دي. دا واقعات او سلور واقعات د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې په زمانه کې راغلي دي او دا خبره متواتر یعنی حدیث متواتر سره دا واقعات موجود او ثابت دي. خلاصه خبره دا شو چې دلته کې حکم نه بیان شوی، دلته آیت مبارکه کې دا بیان دی چې دا غلطي وشي نو فلحال تاسو دغه خلق راګیر کې ایثار کې پکور کې پریزه ما ترسو چې د الله حکم نه دی راغلی نو حکم بیا ورستو راغی او هم دکره کچری دی شادي شود دی دا دوانه نو بیا خو سنگسار کې رجم کې او که اسی شود دی نو بیا سل کوړی وخه او که سړی اسی شود دی او خدا شادي شود ده نو خزه رجم کې او سړی سل کوړی وخه او که سړی شادي شود دی او خزه غیر شادي شود ده نو بیا سړی رجم کې او خزه باندې هغه سل کوړی وخه. واللاتی یاتین الفاحشة واللاتی وزنانا دا اللاتی دا جمع دا اللتی دا مؤنث تفرزی اغا زنانا اغا بیبیانی یاتین الفاحشة چی دی رات لکوی اتا یاتی ہوئی حالانکہ مراتن یفعل ندے چی دی کار دا بے حیائیو کی نو دا یاتین ولی روڑو وی دا دی قصد و ارادر دی کار کردی دا دای سے اتفاقاً و غیر ارادی طور باندې نه کیږي دی خو پلانینګ کړی دی مخکې منصوبه جوړه شوې ده او دا غلطي چې کوم دین هغه شوې ده دی ارتکاب د دې کار کړی دی. یاتین الفاحشة چې دی راتله کوي کار د بې حیایۍ ته فاحشه هر هغه خبرې ته هغه فعل ته هغه قول ته وایي چې هغه انسان د عامو خلکو مخکې نشي کولو نه ویری شي. یو سلیم الفطرت انسانو یو داسې انسان چې هغه مهذب وي او با ادب وي هغه دغه خبره د خلکو مخکې نشي ظاهرولی او که فعل د خلکو مخکې نشي کولی دې ته فحش گفتگوم وي او فحش کاروم وي. خو موږ دا خبره ولګوو چې یو مهذب انسانو او دارنګه یو سلیم الفطرت انسانو. اوس که چېرې فرض کا خلطه مضارع ده ټول خبره ګډه وډه شوې ده ټول یو شانتي خلک دی معاشره ټول د بې حیاو خلکو شوه ای خو په مجلس کې دا خبرې به کوي او پروام نه ساتي. لیکن فطرت د دې سلیم نه دی ځکه که فطرت د دې سلیم او صحیح سالم او دا مهذب خلکو با ادب خلکو نو دوی به داسې خبرې چرې په خوله باندې هغه نه وي راوستې نو هغې ته فاحشه وي او دلته مراد ترې هغه زنا ده. الفاحشة زنا لره من نسائکم د بیبیانو ستاسو بیبیانې زنانه دي هغې دا کار کړی دی نو تاسو به څه کوئ بیا نو قرآن وی فاستشهدوا پس تاسو گواهان طلب کړئ
دا څوک به طلب کی چې چا سره دې خبرې اختیاري. حد به جاری کی حاکم، قاضی به دا حد جاری کی. یو عام انسان حد نشي جاری کولی، خاوندم په خپل حد باندې حد نشي جاری کولی، آقا او مولا په خپل غلام باندې حد نشي جاری کولی، او نه د محلې مشر او نه د کلی مشر هغه دا کار کولی شي، نه د پنچایت مشر دا کار کولی شي. دا کار بکی صاحب اختیارو چې هغه په د خپل ماتحت باندې مکمل هولډ وي، مکمل اقتدار وي، نه هغه به دا کار کې دا قاضي دی او حاکم او خلیفه دی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا څلور واقعات چې راغلي او نبی علیہ السلام حد جاری کړی دی، نو نبی علیہ السلام په خپل قاضي دی او په خپل نبی علیہ السلام حاکم دی او خلیفه دی، نو ځکه دا کار کړی دی. دا په یو واقعه کې چې موږ اوس بیان کړه چې نبی علیہ السلام انیس رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ورشه انیسا او لړ شه خدای کا اقرار او اعتراف وکړو حد پی جاری کا. دا د نبی علیہ السلام د طرف نه دی قاضي شو او د نبی علیہ السلام د طرف نه وکیل شو، نو گویا کې دی د قاضي په حیثیت تللی ورته کې دا کار کړی دی. نو فاستشهدوا، پس تاسو گواهان طلب کې. دا به څوک کی؟ دا به قاضي وي. قاضي ته چې کله دا واقع مخې ته راله نو قاضي به مدعي ته چې ورشه څلور گواهان ناوله، تاو خبره وکړه، دا خپل خبر اوس مبرهن کا، یعنی دا خبر اوس ثابتم کا. نشي چا باندې الزام دی هغه راغواړي، نو مې به د هغه نه تپوس وکړي چې لکه تا باندې دا الزام لګېدلی دی، دا لفظ به نه وایي چې لکه تا زنا کړې، دا به نه وایي ورته، ته به ورته لکه تا باندې الزام دی د یو غلط کارو. نو آیا دا خبره داسې ده؟ که هغه په خپل اقرار وکړو چې هغه وي او بیا به تنکیحاتو کې مکملو. څنګه چې د معیذ ابن مالک اسلمي رضی الله عنه په واقعه کې نبی علیہ السلام څومره سوالات کړي دي، الکه جنون به لیونتوب به در باندې کېدای شي نشه دې کړي وي، کېدای شي په ځان نه پوهېږي، کېدای شي عین غلط کار نه شوي، د هغې مقدمات او اسباب ته اختیار کړي وي او تا باندې تقوا غالبه شو ته وایې ګنې دا کار زما نه شوی دی. نو دونه مکمل وضاحت به وکړې چې کله قاضي او صاحب اختیار انسانو بالکل خبره مکمل ثابت شي او بالکل څه قسمه شبهه او شک پکې پاتې نشي، یا به حکم جاری کی. نو که چېرې هغه اقرار ونه کړ چې نه زه خبر هم نیمه دا دروغ دي، اوس به مدعي ته شبه څلور گواهان ثابت کا. بیا څلور گواهان به څوکي؟ نو لومړنی شرط دا چې دا مسلمانانی، کافر ته په دې کې ګواه نشي جوړولی. دویم دا چې دا به آزادي، غلام پکې ګواه نشي راوستی په دې څلورو کې. دریم دا چې دا به عقلمند وي، یعنی بالغ به وي، نو ماشومان په دې کې نشي راوستی. نو دا څلور گواهان چې بالغ وي، عقلمند وي او څلور نارینه وي، په دې کې به زنانه نه راولي. دا واحد هغه حکم دی د شریعتو چې په دې کې ښځه ګواهي نشي کولی. په نورو مسلو کې ښځې ګواهي کولی شي، د نکاح په مسله کې دو سړي ګواهانی، نو که دوه نشته نو یو سړی کا او دوه ښځې کا، څلور ښځې نشي جوړولی، یو سړی به خامخا هلته پکاري. لیکن یو سړي سره دوه ښځې ګواهۍ کې شریکولی شي د نکاح په مسله کې. بیوعات او معاملات کې یکم تو دوه ښځې ګواهۍ کې راوستی شي، لیکن د زنا په باب کې گواهان به څلور پکاري او څلور اړه به سړي پکاري، دې کې ښځه نشي شاملولی. چې دا څلور گواهان نالو او څلور باقاعده گواهي وکړه، بیا چې هغوی ګواهي کوي نو دا به نه وي چېرې چې چا وی نو دې دا خبر وکړه موږ خو نه خبره خو دې لګیا، دا خو ګواهي نه ده، دا خبر دی. یعنی مدعي ورته وایي چې لکه ته خبرې څه چل شوی دی، دا چل شوی ښه، نو دا ګواه نه شو اوسو، دا خو د خبر ورکړي هغه ته. څلور گواهان به هر یو ځان له ګواهي کی، د یو بل موجودګۍ کې به هم نه کی. هر یو گواه به ځان له انفرادي طور ګواهي کی، خپله واقعه وایي چې وایي تاسو څه لیدلي دي، تا کم سین چې دی هغه لیدلی دی، هغه مکمل هغه سین به بیاني، هغه مکمل منظرکشي به کی صحیح. نو چې صحیح منظرکشي وکړه نو دا ګواهي ده. او که هغه وي چې نه ده وینو نو دا دروغ شو اوسو، یا هغه وي چې ما وکتل چې دی د یو کمرې نه راووتلو، دا ګواهي نه ده، دا هم الزام شو، دا باندې به حد کذب به جاري کېږي. چې عین واقعه بیان کی
نه علی به دا ګواهي وي چې څلور ګواهان پیش شو ګواهي وکړه خبره ثابت شوه او کنه ګواهي بدله وه نو په دې مدعي باندې هم دروغجن دی د باندې هم حد جاري کوي او په دې څلورو ګواهانو کې چې چا دغه لفظ نوم اغستی دی یعنې د زنا دا لفظ یې اغستی دی دی هم دروغجن دی د باندې هم ګواهي حد قذف یعنې اتیا کوړې دي موخې او چې چا دا لفظ نه دی اغستی هغه وایي چې بس زه خو دغه نه یم ما صرف دونه لیدلی چې دی یو کمرې نه راووتلو نو به ټیک د باندې بیا حد قذف نشي جاري کولی که د تهمت نه یې لګولې یو صرف دغه خبره کوي بس نو فاستشهدو پس تاسو گواهان جوړ کې قاضي به دا کار کوي بھئی سلو گواهان نه ولا او گواهان طلب کې او گواهان جوړولو مطلب دا چې سلور کسانو سو ګورې نو سلور کسان به ګورې نه عین شاهدین به پکاري علیهن پدی باندې پدې زنانو باندې اربعتن سلور کسان منکم دستاسنا دا پدې گواهانو کې چې موږ سم سلور قیدونه ولګولو چې اسلام او دارنګ نارینا او بالغ او عقلمند نو دا موږ د دې منکم د دې لفظ نه ځکه منکم نارینو ته خطاب دی چې ستاسو نه مسلمان بوي او چې ستاسو نه مطلب نارینه بوي چې ستاسو نه عقلمند بوي ځکه مکلف عقلمند دی او چې ستاسو نه مطلب آزاد بوي دلته ذکر د زنانو دی خو نارینه پکې ورسره شامل دی ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمل نه په نارینه باندې دا حکم جاری شوی په زنانو باندې جاری شوی دی فین شهدوا چونکه مخکې نه زنانو ذکر را روان دی که د زنانو ذکر یې وکړو فین شهدوا پس کچری دی گواهی وکړله د څلورو کسانو وکړه گواهی نو بیا څه به کوئ فامسکوهن پس تاسو بندې وساتئ دی لره پس تاسو ایثار کې دی لره امساک بندولو ته وي دی روجې ته عربی کې امساک وایي د صوم معنی په عربی کې امساکو نه د امساک څه مطلب دی انسان ځان د خوراک او د اسکاک نه بند کی نو فامسکوهن پس تاسو بندې وساتئ دی لره فی البیوت په کورونو کې حکم چېرې دا قاضي ته دی او خلیفه ته دی فی الحال دغه زنانه چې چا تهمت لګېدلی دی او خبره ثابت هم شوه نو دی تاسو فی الحال په کورونو کې بند کې مطلب دا چې کمره ولا جیل کې یا خپل کورو دا نه چې دا په کم کور کې اوسېږي هغه کورو که هغه کور وي که بل کور وي او که جیل خانه وي پای کې فی الحال ایثار کې بند کې بارې مه پرېږدئ دا بند ساتل دام یو سزا ده فی الحال ضرب و شتم به نه کوې وال ټکول به نه کوې فی الحال صرف دی په دغه کمره کې بند کې بارې مه پرېږدئ او دا بار خلق دنه مه پرېږدئ چې ملاقات ورسره هم نه کړي چې غم حادو ته بار مه پرېږدئ او دا نه چې خوراک او اسکاک به ورله نه ورکوئ خوراک او اسکاک چې کوم د ضرورت څیزونه به ورکوئ به ټایم په ټایم باندې خو بار ګرځېدو ته به نه پرېږدئ د زنانه مرګ داري چې داري کور کې بند کړه یعنې دا نور نه لکه دا کور کې نه کینی نو دا د زنانه دا کور کې بندول دا لوی سزا ده حتی فامسکوهن فی البیوت پس تاسو بندې وساتئ دی لره فی البیوت په کورونو کې او دا کور به دی لپاره یو قسم جیل خانه شي حتی توفاهن الموت تر دې چې وفات کې دی لره مرګ یا خدا چې په دا کور کې بوله مرګ راشي دا نوی چې تاسو یې مړې کې غیرت کے نام پر قتل نه یادي چې تاسو یې په خپله مړې کې نه کچرې خود به خود وله مرګ راغی دا نه چې ګنې خوراک سکاک مې بند کړي نو د نارې نه به مړه شي دا نه چې ګنې په مرۍ وله ګوتې کېدی یا بالښ وله په خوله باندې کېدی صاحب دغه نه یادي او ته قاتل شي بیا مطلب دا دی چې دی له خود به خود مرګ راغی که د الله له طرف نه منظوره وه نو بس ټیک ته مړه شوه بیا او یجعل الله یا وګرځي الله تعالی لهن د دې دپاره سبیلا یو لاره چې الله یو بل حکم راولیږي نو هغه چې الله ته منځي کله به رالیږي او هغه بیا وروستو راغی موږ مخکې بیان کو اوس فی الحال څه مسله ده دا خو چې کله قرآن نازله آټم دا حکم اوس که فرقه دا واقع وشي نو بیا کور کې نه بندو اوس خو به خبره قاضي ته به راځي او قاضي مخې ته به دغه طریقې کار چې کوم بیان شه به کېږي به یا به حکم جاری شي یا به بېګناه شي بیا نو بیا آیت ولې موجود دی چې حکم اوس موږ په دې باندې اوس عمل نه کوو
بیا ولی آیت موجود دی وګوره د الله تعالی په کار کې ډېر لوی خیري ډېر داسې ملکونه شته چې باندې اوس ته حد هلته نه جاري کېږي لکه هلته کې ته سنګسارول او رجم نه شي کولی لکه زمونږ ملک دا کار ته نه شي کولی اوس او قاضي هم نه کي یعنې د حد او د رجم دا حکم نشته دی نو په ډېرو ملکونو کې اسلامي ملکونه دي لیکن حکم نه جاري کېږي او بعضې داسې ملکونه چې هلته مسلمانان شته لیکن قاضي نشته او خلیفه نشته نو بیا هغه ملکونو کې به فی الحال په دې باندې عمل کوي لکه حد به جاری کی مسلمان حاکم او قاضي نو که چې مسلمان قاضي او حاکم نشته لکه ملکونه د غیر مسلمو دي یا د مسلمانانو دي لیکن عمل نه کېږي په دې باندې او حد نشي جاری کړو نو خلک به په خپله حد نه جاری کي به خلک به په خپله راغونډ شي حد به نه جاری کي البته په دې باندې به عمل کوي چې خپل حال کور کې بند کړي بس یو زنانه دا کار وشو په کمره کې په کور کې بند کړي دا د دې لپاره لویه سزا ده او دارنګې نارینه دی د نارینه حکم هم دقه دی چې یا سنګسار کوي او یا د علاقې نه بار وباسئ یا هغه هم چې کله جیل ته واچوئ به دا د هغه لپاره سزا ده او هغه له مناسبه سزا ورکړئ ضرب و شتم وغیره وکړئ چونکې د الله تعالی په هر کار کې لوی خیر او حکمت دي چې په ډېرو ملکونو کې به د حکم باندې عمل نه کېږي نه یې کم از کم د آیت په دې ظاهره باندې عمل کولی شي لهن سبیله دې لپاره یو لاره او هغه زنانه چې دې راتلو کې کار د بې حیات بیبیانو ستاسو نه پس تاسو ګواهان جوړ کړئ په دې باندې څلور ګواهان د ستاسو نه پس که چېرې دې ګواهي وکړه پس تاسو بندې وساتئ دې لره په کورونو کې تر دې چې وفات کې دې لره مرګ یا وګرځي الله تعالی دې لپاره یو لاره